زما عزتمندو د چا صدیق پښتنو ورونو او د قومي وطن پارټۍ ملګرو ټولو ته په دې راتلو باندې هرکلی وایم چونکې موږ په دې چوک کې ناست یو او تاسو ټول زموږ مېلمانه یې چې هر کله تاسو راځئ نو موږ دا ګڼو چې زموږ مېلمانه راغلي خو دا نن چې تاسو په کومه جذبه او په کوم دغه باندې ایشو باندې راوتې دا یوازې د قومي وطن پارټۍ خبره نه ده دا زموږ د ټولو مسلمانانو یو ایشو ده او دا یو بې غیرته ملک دی چې هغه کله ناکله زموږ د مسلمانانو دې جذباتو ته نقصان رسولو لپاره ټیس رسولو لپاره هغه دا کوشش کوي کله د پیغمبر علیه السلام خاکي جوړوي او دا پیره د قرآن شریف چونکې شهید کړی دی او هغه سوځولی دی د دې ټولو خبرو موږ مزاحمت خو کوو موږ به بیا مزاحمت کوو خو زه دا کوم چې زمونږ واکداران دي چاله چې موږ ووټونه ورکړي دي او کوم خلک چې وایي موږ د اسمبلی کې ناست دي د قومي اسمبلی کې دي او که په صوبایي اسمبلی کې دي زه دغې بې غیرتو ته وایم چې یا بې غیرتو تاسو خو کم از کم ووایه که نه تاسو خو موږ دغه ځای ته رسولي چې دا کار غلط شوی دی دا زموږ کار نه دا د دغې خلکو کار دی که تاسو هېڅ نشئ کولی نو کم از کم په خوله خو ووایه که نه نور خو موام تاسو تباہ و برباد کړ که دا ګرانۍ طرف ته ګورې که کوم طرف ته ګورې نو هر طرف ته پاکستان غریب عوام تباہ و برباد دی زه د دې بیا هم یو ځل دې قومي اسمبلی ته وایم چې کم از کم تاسو خو په خوله باندې ووایه او د عوامو وروڼو ته وایم د ټولو عوامو وروڼو ته وایم چې یروره د نار وایي چې څومره شیزونه اخلی او خرڅېږي موږ دوکاندارو ته بایکاټ کړی دی نه موږ هغه اخلي او نه خرڅوو موږ تاسو ته هم وایم چې په کوم شیز باندې میډیا لیکلي وي میډیا ناروی لیکلي وي د دغې شیز د اخیستو او خرڅولو قطعا بالکل دغې طرف ته رجحان پکې او هغې ته چې په کوم شیز باندې پیدا رسي چې هغه بالکل تاسو ونه کړئ خدای پاک دې ستاسو ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي قومي وطن پارټۍ ته دا وایم چې زموږ د بازار تنظیمونه به انشاءالله تاسو سره شانه بشانه ولاړي دا یوازې ستاسو کار نه دا زموږ هم دی او دا موږ مسلمانان یو الله پاک تاسو ټول له دې اجر درکړي مونږه چارسدي ته په راتلو او په یو داسې اهم مسله چې هغه زموږ د ټولو غریبانانو مسله ده د قومي وطن پارټۍ مشرانو ته سکندر خان ته مونږ دلته زموږ په دې غم درد کې مونږ سره په شریک کېدو دوی ته هرکلی وایو وروڼو نن په دې ملک کې غریب خلک هغه په یو داسې عذاب کې مبتلا دي وروڼو مونږ خو په دې خبره نه پوهېږو چې د ملک هغه کوم گزاره روانه وه او کوم سیستم روان و هغه ټول سیستم یې تباه و برباد کړ که هغوی سره خبره شي هغوی وایي هر څه ټیک طرف ته روان دي ټیکسونه ورکړي چې ملک پې آیا دې خلکو مخکې ټیکسونه نه ورکول دا ملک مخکې په یو پاټلی نه روان د خلکو ښه ګزاره روانه وه ښه هر څه ټیک ټاک وو مونږ خو نن دا فریاد کوو چې د غریب تخلي نه دي هغه شته نوړی مو واخېسته د نوي پاکستان په نوم باندې هغه زوړ پاکستان مې تباه و برباد کړ وروڼو ډاکټر چې دی هغه په تکلیف کې دی مریض په تکلیف کې دی تاجر په تکلیف کې دی صنعتکار په تکلیف کې دی هر سړی په تکلیف کې دی هیڅ چا سره خبره نه کوي دا خپل فرعونیت یې راغېستی دی وروڼو موږ خو ډېر د دې حکومت نه زموږ روزګارونه تباه شو د یو ملک چې صنعت خراب شي د یو ملک تجارت خراب شي آیا دا ملک په پسې چلېږي موږ خواریان دریان یو دوکاندار ټول خراب شو تجارت خراب شو او په دغې منګې موږ هم لګیا یو مسلسل د دې خپل قوم د دې خپلې برادرۍ موږ مسلسل نمایندګي کوو خو زمونږ اواز څوک نه اوري فرق صرف دا دی چې مخکې به موږ راووتو یا پارټۍ به راووتې موجوده حکومت چې به هغه به د غریب په مسلو باندې سوچ وکړو هغه به غریب سره کېناسته نن د افسوس خبره دا ده چې ستا د غریب اواز څوک نه اوري هغوی په خپلو محلونو کې ناست دي هغوی ته هر څه ټیک ښکاري او د غریب ته تکلیف هغوی ته په نظر نه راځي وروڼو انشاءالله چې کومه که سیاسي پارټي راوځي موږ هر تاجر فدرېشن موږ به په دې مسله کې ټولو پارټو سره انشاءالله شانه بشانه ولاړ نو خیال جس قوم کو
اپنی حالات آپ بدلنے کا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، ملک سنگین خطرات سے دوچار ہے. اس موجودہ حکومت نے ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمارا خواب حرام کر دیا. ہم بے بس ہو گئے، ہم قرضدار ہو گئے، دوسروں سے سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا. اس موجودہ حکومت نے عوام کو بدامنی لوٹ شڑیں اور مہنگائی کے تحفے دی ہے. میرے بھائیوں، ان حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے ملک کی مسائل بدتر ہو رہی ہے. عوام کی مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. نوکریاں نیلام ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. طویل ترین لوٹشڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا. کہاں ہے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر؟ جناب سینیٹر وزیر اعظم صاحب، آپ نے ماں سے وہی مہنگائی، لوٹ مار، توڑ پھوڑ، بے روزگاری، پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی، ٹیکس پی جی کی قیمتوں میں اضافہ، دال چاول کا آٹا گھی چینی میں بے تحاشا اضافہ اس موجودہ حکومت کی ناکامی ہے. آپ نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی. آپ نے کہا میں نہ ٹیکس دوں گا، نہ بجلی کا بل دوں گا، نہ گیس کا بل دوں گا. آپ نے کہا میں قرض نہیں لوں گا، میٹرو بس نہیں بناؤں گا، اس کا پیسہ انسانوں پر خرچ کروں گا. دا قومی وطن پارٹی مسئلہ ندا، دا عوامی مسئلہ دا، عام مسئلہ دا. نو زکا دی تخراج تحصیل پیش کوم چی دا غریب پا مسئلہ بانے، پا دا عوام پا دا مسئلہ بانے دن اخبر دا خیالات اظہاروں کا اور دا جذبات اظہاروں کا جلوسوں کا او اخبر مظاہروں کا زدی تا پا دا خراج تحصیل پیش کوم. وگورونا گرانی پا ملکی دا ہر صدا بدم نشتا گرانشتا خگورو ہر طرف دا فرد تفریدہ اونن خونا سبل غرزب پدی حکومت را غرنے خدای دی درے والی کی، خدای دی تباہ برباد کی. ہم خبلائیوں پر غوغارا الحمدللہ خدای دی پدی ملکی دا سے کسان پیدا کی، دا سے غیرتار پیدا کی. ادارون دا خدای تکر کسان ورکی چھوٹا سے بے قیدگی ازالک گئی اور دا غیب پر کرو کی. خدای تاس ٹول خوشحال آباد کا زمانوں طرف ٹول دا خلاق تحصیل پیش کو ما خدای خوشحال آباد کا دیو مہربانی.